سی ایم صاحب ته خو 400 ته په پیله سره رالې ولې ستا دومره بدنظمي په جلسه کې شو شوه چې تا ته په جلسهګاه کې ټول 2000 کرسۍ هم نه وي دا دومره د اخراجاتو شو دا لکونو روپۍ ولګېدلې تا سره دومره غټ پروټوکول او ستا په جلسهګاه کې په سټیج باندې بیا د عارف محمد زی یا داسې د نورو ایم این ایم پی نومونه نو په لیست کې او هغوی بیا زه حیران یم چې سم کېږي د پولیس په سر به کېږي چې سم کېږي د پولیس په سر به کېږي د پولیس او د انتظامیې ته دومره بدې ردې وویلې شوې کنځلې ورته وشوې د هغې خلاف ناربازي شوه انتهایي د افسوس مقام دی زه حیران یم چې د ایم این ایم پی سره همدا سکیورټي ده همدا فورسز به سر ګرځي او بیا به کنځلې دوی ته کوي شیم ان یو او بله خبره ده چې د فلای اوور افتتاح کوله او تا د ټراما سنټر افتتاح کوله نو هغه خو مخکې شوې ده او د فلای اوور افتتاح ته ونه کړله ته 400 ته رالې سله تا د 400 دپاره څه اعلانات وکړل حیران یم حیران چې دا سوچ په کله استعمالي زه حیران یم چې دا دومره بېدریغ استعمال د خزانې کېږي او سی ایم صاحب تا ته 2000 خلک هم ونه درېدل بار خو روډونه ډکو ګوره ما وختي یو ملګري ته وویم برم شته او برکت هم نشته نو هغه له پرې غوسه ورله نو دا چې دا دونه خلک په دې روډونو باندې وو او په جلسهګاه کې خلک نشته ټول 2000 کرسۍ ډکې نه شولې او دا جنګلي ماتې شوې دا روشکې په دې ویډیوګانو کې تاسو وکتل او دا 20 کروڑ روپۍ ولګېدلې نو تاسو راشئ که نه د 400 خلکو لږ محاصره خو کې که نه دا 20 کروڑ روپۍ ولګېدلې او د پل شل کندې شوي دي په شلو کندو باندې لکه په کروڑ روپۍ یو کنده شوه په 1 کروڑ روپۍ یو کنده شوه او دا داسې د خزانې د استعمال کېږي 1 ارب او 30 کروڑ روپۍ تاجک کې ده او تاسو سی ایم صاحب د ملک سره د وفا وکړه چې د شهدا الله نه لري او که نه ټیم د سره نو ستا ټیم ډېر قیمتي و ته د شهدا الله نه لري تا خو د پي ټي آی د نوموي شهیدانو که نه ته زخمیانو د شاته پوسټ وکړو شهدا الله نه لري ته 400 ته راغلي څه وي صرف خلک په عذابولو راغلي وي چې د مردان روډ بند غني خان روډ بند خلک چا سره بیمار و څوک جنازې لتلل په دې کې سویبان خلک وو صرف خلکو له تکلیف او اذیت ورکولو ستا دې ته 400 لپاره تللو نه پوهېږم چې تاسو ولې احساس نه کوئ تاسو دا قوم تباه برباد کو تاسو په سیاست کې چې کومې کنځلې دا یو دې یې کوي زه حیران یم چې دوی ته زه انتهایي افسوس کوم او زه ریکویسټ کوم ډي پي او صاحب شفاف انکوایري وکړه په علب خان شیرپو چې کومه حمله وشوله زه د دې انتهایي مذمت کوم او دا لونډې لفنګې چې کوم راغلي او د ریپورټینګ دپاره چې تاله یو سړي راشي تاسو په هغه باندې حمله کوئ دا انسانیت دی دا خو رپورټینګ او که نه د دې سره څه داسې دښمني وه تاسو چې تاسو په دې باندې اټیک وکړو حمله وکړه او بیا د سلو د 200 کسانو د یو کې او صحافي صحیح ټوپک نه ګرځي ټوپکمار ورسره نه پولیس سکیورټي ورسره نه او د علاقې خدمت کوي که نه صحافي د معاشرې سترګه ده غوږونه دي دا به طالب چې خراب شي ته به بیا څه کې سبا انتهایي د افسوس مقام دی او زه ډي پي او صاحب ته یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې په علب خان شیرپا باندې کومه حمله شوې ده او زه د ټولې صحافه برادرۍ ته وایم چې په دې باندې ودرېږي ایکشن واخیستی شي او ډي پي او صاحب چې دا کم خلک په دې کې ملوث دي قرار واقعي سزا دې ورکړي چې سبا یو صحافي باندې څوک داسې لاس نه وچوي یو حقیقت به ویلېږي یو رپورټ به کېږي او بله خبره ده چې دا کوم ایم این اے دي او کوم ایم پی اے دي دې انتظامیې ته د ایس پي صاحب د ډي اس پي چې کوم دی زرداد خان او دا نور چې کوم د پولیسو خلاف چې کومه ناربازي شوې ده په دې کې د شفاف انکوایري وشي دا خو انسانیت نه دی دا زموږ د علاقې فورس دی د دې خانانو چې په زړه غواړي به کوي د پولیس ډي اس پي عزت نشته د ایس ایچ او عزت نشته د دې فورس عزت نشته خو شپه ورځ تاسو سره ګرځي ما سره خو نه ګرځي چې همدې ایم این ایم پي سره به دا پولیس ګرځي دا فورس به ګرځي او دوی به ورته کنځلې هم کوي او دوی چې څه غواړي دې ورته کوي دې له یو قانون جوړ کړي چې د ایم این ایم پي هم دې پابند شي چې دا د فورسز دي په دې باندې لاس اچول او په دې ته دا کنځلې کول دا خو انتهایي د روس پکوالي دی السلام